في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. دی آیات کې مشرکینو ته یو قسم ته زجر ډانټ دا بیانېږي چې دوی خلک ځمکې په مخ باندې ګرځي، توحید ولا دلایل دا په خپلو سترګو باندې کسي، هغه په باوجود هغه کې غور نه کوي، هغه نه مخ اړوي. ځمکې مخ باندې ګرځي چې الله کوم قومونو ته عذابونه ورکړي دي هغه بستیانې کسي، خو هغه نه هم سبق نه حاصلوي. وکأی من آیة او ډیر دلایل د توحید دی الله فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکې کې، هر یو شی دا د الله توحید باندې دا دال دی، دلیل دی. ځمکې ته سړی وګوري، اسمان ته وګوري، خپل ځان ته وګوري، هر شی یمرون علیها چې دوی ګرځي په دې باندې، تیریږي په دې باندې، وهم عنها معرضون او بیا هم دوی هغه نه اعراض کوي، مخ اړوي، غور و فکر ورکې نه کوي. وما یؤمن اکثرهم او ایمان نه راوړي اکثر د دوی نه بالله په الله باندې الا مگر وهم مشرکون، حال دا چې دوی الله سره شریک ګرځوي. یعنی دا ځینې خلک داسې دي چې دا معنی چې الله خالق دی، الله رازق دی، الله مالک دی، خو ورسره بوتان وغیره یا بل شی هغه ورسره شریک وګرځوي، دا شرکیات شرک کې مبتلا شي. نو دوی ته اوس د شرک والا نتیجه به څه وي؟ بیا به الله والا عذاب رسي. اوس مخکې آیات کې هغه عذاب والا بیان کوي. افامنو دوی چې د شرک مبتلا دي نو دوی دې نه بېخوفه دي چې دوی باندې د الله والا عذاب راشي. افامنو آیا دوی امن کې بېخوفه دي ان دې خبرې نه تأتیهم چې راشي دوی ته غاشیة من عذاب الله، راګیرونکی عذاب د الله، دې نه دوی بېخوفه دي، شرک مبتلا دي. او تأتیهم الساعة یا راشي دوی باندې قیامت ورځ بغتة اچانک وهم لا یشعرون او دوی نه پوهیږي. نو مخکې آیتونو کې شرک باندې زجر بیان شو، بیا شرک دا سبب د عذاب دی. نو اوس په عذاب چی سره لري کیږي؟ دعوت سره. اوس دی آیات کې ورته هغه علاج بیانوي چې د شرک ختمولو دپاره دعوت ضروري دی. قل ته ورته وفرمایه هذه سبیلي، دا د مال یار دی. کومه مال یار دی؟ ادعو الی الله، چې زه بلنه کوم الله والا توحید طرف ته، الله والا توحید دا خلکو ته بیان کوم، دی والا دعوت ورکوم خلکو ته. علی بصیرتن، خو څنګه دعوت؟ علی بصیرتن، په واضح دلیل باندې. یو بصارت وي، د سترګو والا نظیر ته بصارت یی، او بصیرت دا د زړه والا دنهی زړه والا هغه سترګو ته کتلو ته دا بصیرت یی. نو بصیرت نه مراد دلیل سره، د دلیل سره الله طرف ته، هغه الله توحید طرف ته خلکو ته بلنه کوم. انا زم ومن اتبعنی، او څوک چې مولا تابعداري وکړي. دا څوک دي تابعداري کوونکي؟ ابن عباس فرمایي دینه مراد صحابه کرام دي، ځکه چې هغو اعلی درجې سره د پیغمبر والا اتباع کړي دي. او ځینې عام معنا اخیستې دي چې څوک هم توحید طرف ته هغه خلق رابلي نو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام والا تابعداري کوونکی دی. وسبحان الله، او پاکی دی الله دپاره. ولدنا، والدنا، وزیرنا، مشیرنا، هر شی نه الله دا بنیازه دی، پاک دی. وما انا من المشرکین، دی جملې سره هغه براعت شرک نه، چې زه شرک نه بالکل بری یم. وما انا من المشرکین،
او نه یې زه هغه شرک کوونکو نه. وما ارسلنا من قبلک، دې آیات کې د دوی خلکو یو هغه وهم یو اعتراض ولا جواب دی. دا بار بار مخکې تیر شوی دی چې دوی ویلو چې که ته الله والا نبی نو الله والا پیغمبر رسول هغه خو انسان نه وي، هغه خو یا ملایکه وي یا که مثال پیری وی ملایکه وی بیا مو خبره منلې وی. نو دې آیات کې ورته دا بیانېږي چې دینه مخکې چې څومره پیغمبران الله راستولی دي دا ټول انسانانو کې راغلي دي او بیا نارینهو کې راغلي دي، ښځو کې هم پیغمبر د الله نه دی راستولی. البته ځینې هغه الفاظ ځینو ښځو باره کې داسې استعمال دي لکه ابراهیم علیه السلام بیبي حضرت ساره رضی الله عنها او حضرت مریم علیه السلام او فرعون والا بیبي هغو متعلق څه ملایکو هغو سره خبرې کړي د بهر دې د وجې نه هغو له نبوت ته نه ثابتېږي. اهل سنت والجماعت له دا عقیده دی څه ښځو کې الله نبي دا نه دی رستولی. نو دوی ته دا جواب شو وما ارسلنا من قبلک، او نه دی رستولی مو تا نه مخکې الا رجالا مگر نارینه نوحي الیهم چې مو به هغو ته وحي کوله. نو دا نبي و عام انسان کې فرق شو څه نبي ته الله طرف نه وحي کیږي. من اهل القرى اڅوک پو هغه به د هغه کلی ولا نه و، خار مصر شهر. افلم یسیرو فی الارض، آیا دوی نه دي ګرځېدلي په ځمکې کې فینظرو چې دوی وګوري عبرت په طور کیف کان عاقبة الذین څرنګې انجام شه د هغو خلکو من قبلهم چې دوی نه مخکې وو. هغه علاقو کې وګرځو الله ورباندې عذابونه راوستلي علاقې ورباندې په څټ کړي دي. ولدار الآخرة او خامخا کور د آخرت خیرون دا ډیر زیات بهتر دی للذین اتقوا متقیانو دپاره. افلا تعقلون، آیا اوس هم تاسو نه پوهېږو. حتی اذا استیأس الرسل، مخکې قومونو ته الله مهلت ورکړی و تر دې څه حتی اذا استیأس الرسل تر دې څه ناامیده به شو پیغمبران هغه ایمان راوړل د خپل قوم نه چې دا ایمان نه راوړي بس. وظنوا او یقین به وکړه د پیغمبرانو انهم قد کذبوا چې بېشکه دوی قوم د پیغمبرانو یعنې د دوی تکذیب کړی دی. دا آیات قرآن مجید کې ځینې ځونه چې هغه ډېر پیچیده وي او ګران ځونه وي دا آیات هم هغو کې یو دی چې دې والا معنی کې ډېر هغه پیچیدګي غوندې دی، خو چونکې هغه خبرې علمي دي دې د وجې نه هغه اسانې دوې درې معنی ته کوم نور بحث ورکې ډېر ستر دی. دې والا ظاهرې معنی کې لا غوندې هغه پیچیدوالی رسي. ظاهره معنی دا دی چې پیغمبران نه امیده شو څه نه امیده شو چې دا خلک دا ایمان نه راوړي. وظنوا انهم قد کذبوا، که ظاهره معنی وکړي چې پیغمبرانو ګمان وکړه چې انهم قد کذبوا چې دوی سره د دروغو وعده شوي دی علیاذ بالله، نو دا معنا خو بالکل غلطیږي. په دې د وجې نه د دې والا یوه معنا به دا وشي چې وظنوا چې پیغمبرانو یقین وکړه انهم قد کذبوا چې یقینا قوم د دوی تکذیب وکړه. نو جاءهم نصرنا، الله فرمایي چې بیا به راغله دوی ته موله مدد. یوه دا معنا. بله معنا دا دی چې وظنوا انهم قد کذبوا چې ګمان وکړه د قوم د دې پیغمبرانو انهم قد کذبوا چې بېشکه دوی سره د دروغو وعدې شوي دي، یعنې دا پیغمبران مو هغه عذاب نه ویروي نو الله به کله کله عذاب لږ ورسته که نو دوی به دا خیال وکړه چې دا هسې مو عذابونه نه هېروي اوس راتلی اوس په وختي عذاب راغلی و نو موږ سره دا دروغو والا وعدې دي علیاذ بالله دی به ویلو. یوه معنی دا دی چې الله رب العزت په کله کله پیغمبرانو ته دا وحي وکړه چې تا له قوم باندې زه عذاب رسوم، خو وخت پې نه و متعین کړی چې 2 ورځو کې 3 ورځو کې میاشتې کې. بیا به پیغمبر خپل اجتهاد نه
هغه خلکو ته ویلو څه 3 ورځو کې یا 4 ورځو کې در باندې عذاب راشي بیا به کله کله عذاب رسته شي نو پیغمبر ته هم خپلې خبرې کې لږ مشکلات پیدا شو نو اجتهادي غلطي دا پیغمبر والا عصمت سره منافي نه دی لکه دوی له عام فهم مثال صلح حدیبیه والا عامو مخته دی نبی علیه صلات وسلام سن 6 هجري کې خوب ولیده چې زه عمره کوم نو بس فورا صحابه کرامو ته حکم وکړ چې عمرې ته تیاری کړو چې عمرې ته ووتو وخت خو نه و متعین که ووتو هغه حدیبیې مقام ته چې ورسېدو مکې والا خلکو پرې نه ږدولو واپس راغلو بیا 2 کالو د بعد سن 8 هجري کې بیا هغه عمرې والا قضیې وکړه نو پیغمبر خپل اجتهاد کې هغه غلطي راتلی شي خو دوره دی چې الله پیغمبر غلطي باندې هغه پرېږدي نه هغه والا غلطي هغه والا الله اصلاح کوي نو دوی به وخت ورته متعین که خو الله به هغه وخت کې عذاب رانهوسته لږ به مؤخر شه نو بیا پیغمبر ته خبرو کې هغه مشکل پیدا شه نو دوی خلکو بیا ویلو چې دا مو سره هسې دروغ وعدې شوي دي نو یوه منې به دا شي چې وظنوا انهم ګمان وکړو پیغمبرانو قد کذبو چې دوی خپلې خبرې کې غلطي وکړه ځکه چې عذاب الله خو متعین نه و کړی چې 3 ورځو کې به رسي پیغمبر خپل اجتهاد سره به 2-3 ورځې وښیلې بیا به هغه نه حکمت تقاضا و الله عذاب یې لږ وروسته کړ خو دا پیغمبر والا عصمت سره منافي نه دی دې سره پیغمبر والا عصمت باندې هېڅ فرق نه پرېوځي اجتهادي غلطي د پیغمبر نم کېږي خو الله اصلاح کوي بهرحال دا ځای ګران دی لږ فنجي من نشاء الله فرمایي پس مو به نجات ورکړه هغه چا ته چې مو غوښتی ولا يرد بأسنا الله به مهلت ورکول خو چې کله عذاب راغلی بیا به څوک نه بچ کېدو ولا يرد بأسنا او نه به شي ورسته کېدی عذاب دمو عن القوم المجرمین قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم یقینا په واقعاتو د پیغمبرانو کې عبرة لأولي الألباب دا عبرتونه دي هغه عقل والا خواندانو دپاره یا خو ټولو پیغمبرانو واقعاتو کې یا اوس نږدې واقعه د یوسف علیه السلام تېره شوه هغه کې عبرتونه دي خلکو دپاره دا نه چې صرف واقعه وه بس بیانونو کې خوند یا اورېدنو کې خوند وي نه دې کې عبرتونه دي ډېر عبرتونه دي یو عبرت ورکې دا دی چې یوسف علیه السلام سره وړونو حسد وکړ بیا حسد والا انجام څه و شرمندګي یوسف علیه السلام هغو له حسد باندې صبر وکړ الله ورته څومره بلندي ورکړه یا پیغمبر علیه السلام ته تسلي دی چې ګورې نه یوسف علیه السلام سره وړونو حسد وکړ او حسد هغو الله شرمنده کو یوسف علیه السلام ته یوسف علیه السلام ته الله مرتبه وکړه نو تو سره هم چې کوم خلک اوس حسد کوي دا به هم الله شرمنده رسوی وکړي خو تو ته به الله درجه درکړي نو ته خفه کېږه مه یو قسم تسلي شوه نبي علیه السلام ته ما کان حدیثا یفتره نه دی دا قرآن مجید حدیثا یوه خبره یفتره چې ځان نه جوړه کړې شوې وي دې کې قرآن والا صداقت بیان شه چې قرآن د الله والا هغه سچا کتاب دی دا ځان نه دی جوړ لکه څنګه به مشرکین وغیره ویلو چې دا علیاذ بالله نبي علیه السلام ځان نه خبرې جوړوي ما کان حدیث او بیا الله ورته چیلنج کړی دی چې یو صورت هغه تاسو پیش کو قیامت ورځې پورې نشي پیش کوی ما کان حدیثا یفتره نه دی دا قرآن مجید داسې خبره یفتره چې ځان نه جوړه کړی شي ولكن تصدیق الذي لیکن دا قرآن مجید تصدیق دی د هغو کتابونو بین یدیه چې دینه مخکې وو تورات انجیل زبور را تصدیق کوي وتفصیل کل شیء او دا تفصیل دی د هر ضروري خبرې که هغه عبادات وي که هغه معاملات وي که هغه معاشرت وي که هغه حکومت وي که سیاست وي کوم څه هر انفرادي اجتماعي حال سره کوم متعلق هدایات و احکام وي هغه قرآن مجید کې ذکر دي وهدن او دا قرآن مجید هدایت دی خلکو دپاره لیار دی په دې باندې به خلک خپل ژوند تیروي ورحمتا او چې بیا سړی هدایت باندې راشي بیا الله والا رحمت ور باندې نازلېږي خو لقوم یؤمنون